د چوکرو چار نه کېږي او دیو اصولو ته منیک دي. دا ټول سیاستدانان دروغ وایي چې د وټونو د دور شي نه زمونږ دروازې ټنګوي بابا په خیر رالی. تاسو خو د جواب قابل نه یې که خدای هم تباه برباد کړي غریب هم تباه کو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زه غفران الله یم او تاسو ګورئ شمال نیوز ډاټ کام. قدرمندو کتونکو په ملک کې رواني ملاماتي ګرانۍ او مهنګایي عام ولس په لړزان کړی دی او دغه مهنګایي یا ګرانۍ د ملک مختلف قسمه سیمې چې دی هغه په خپل لپیټ کې اخیستې دي چې غریب ولس ته نن سبا ډېرې زیاتې ستونزې رامخې ته شوي دي. نن موجود یو په سوات سرخار منګوره کې. په منګوره کې به هم د دغه غریب ولس دغه اواز خپلو اعلی چارواکو ته د رسولو هڅه کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. ماماجي دا راته ووایه مهنګایي دلته شته او که نه او څه به ویل غواړئ کوم اعلی چارواکي؟ یاره داسې خبره ده که نه چې سهار زه راغلی ما او دا ټایم شو په یو کس پسې ځم په بل کس پسې ځم او د وړو پیسې ورکوم او وړه ماته نه میلاویږي. هر یو کس ته وایي د ما سبا نه به نن نه به لکه نوم لیکې او مطلب سبا به وړالې نو یو ورځ به پسې دیاړي قضا کوم بله ورځ به وړالم هم که وشو الو که ونه شو نوره دغه شان دوره د خدای ته په سره باندې دغه شان پراته وو او د سره سم میلاویږي نه اوره یوازې وړه نه د غوړي عمر څه ګران دي او غنم وشته او دغه نشته دی لکه دغه غنم ډېر ښه دي لکه هر څه شته خو وړه او په خدای یقینه که میلاویږي. دا سرکاري وړه دي تک سره دي د خوراک نه دي مونږ دې ته هم راځي خو زموږ د سکون میلاو شي. ماماجي څه ویل غواړئ؟ هر څیز ګران دی که هغه غوښه ده چرګ دی وړه دي هر څیز دی ګران دی نو دغې مشرانو ته به څه ویل غواړئ؟ یاره زمونږ خدا منشا ده چې الله پاک دې خیر کړي خو یاره موږ د غریب طبقه ډېره خرابه شوله وړه ګران دي چیني ګرانه ده غوړي ګران دي او دا ټول خلک غریبانان اجزانان دي د دې لپاره دې حکومت ته دا پکار دي چې دا مهنګایي ختمه کړي. هر څیز ګران دی غریب ولس ته ډېر زیات تکلیف دی. نو بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چې کوم دی که نه دا غربت دی افلاسي ده صحیح شو دو دا په مخ وایي چې ډیفالټ سیټ ته روان دی کله به د دې نه مونږ سویټزرلینډ رغو بیا هغه شی الټه شو نو سریلانکا سیټ ته روان دی تا ته به ښه پته نو چې لکه ته خلکو له هغه بنیادي سهولیات نشي ورکولی هغه وړو ولا نشي ورکولی چیني ولا نشي ورکولی مونږ مالداره خو بخیر لکه مونږ هم د خدای تعالی غریبانان خو بیا هم زموږ ګزارو پکې روانه شي نو دا غریب به څه کوي یاره خلک هغه په ګولکده کې چې کوم دا یو پرون قسم وخوړو چې یاره ما ډوډۍ پرون نه ده خوړلې نو لکه زه دا ته وایم دې خلکو له چت مه ورکوه هغه به چت ځانه په خپله خو کم از کم دا خوراک خو ورکه د ولږې نه ایسه مړه کې. ماجي وړه ده که نشته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وړو په پاکستان کې وروره کم چې دا ټولګی د شی دی نو مولانا بزفان خو بګالوا هر څه خوري خو قوم یې تباه کړو. زما صوبایي حکومت هم ذمہوار دی وفاقي هم ذمہوار دی. موږ چې کوم خلکو له ووټ ورکړی دی که سلیم الرحمن دی یا پلاکیم دی یا بل یو دی نه هغه تر اوسه تپوس نه کوي خو کله چې د ووټونو د دور شي نه زموږ دروازې ټنګوي بابا په خیر رالی او نن بابا نشته. نن په دې نشا چوک کې روزانه زموږ د عوامو غریبانانو روزانه هړتالونه دي او پلس پکې خوراکي هم راوتلي وه له وړو سره وو او موږ ټول دلې موجود وو د وړو بوران ډېر او زما ذمہوار زما انتظامیه ده زما ډي سي ذمہوار دی ځکه چې زما ډي سي ماته زموږ تپوس نه کوي دا هر څه ډي سي اے سي راځي کمیشنر صاحب چې دا د مارکل ډیویژن دی هغه هم تپوس نه کوي زما ډیویژن کې غنم نشته زما وزیر اعلی د سوات دی محمود خان هغه هم د تپوس نه کوي خو هغه هر شی ځانه پیسې پیدا کوي او د هغو دونه خوراک ورکوي چې هغه خوښېږي نو خو د غریب نه تپوس وکړي د غریب خوراک نشته. تاسو خو د جواب قابل نه یې که خدای هم تباه برباد کړي غریب هم تباه کو وړو ګران دي غوړي ګران دي چیني ګران دي مزدوري نشته کاروبار نشته څومره لوبه چې دا په دې مالدارو کې ده او په دې حکمرانانو کې ده دوی صرف دغه یو بل ته وایي دا احتساب کول او دا غل دی دا روغ دی دا غل دی دا غل یو د لو نوی چیر دا روغ دی خو ټول یو بل پورې رښتا دي چې غله دي. مشره دا راته ووایه چې وړه نشته ګران دي چرګ ګران دی غوښه ګرانه ده څه به ویل غواړئ؟ یاره مونږ خو دا ویل غواړو چې دې قوم ته دا سیاسي کسان چې دي د څنګه زما د ورور وي که نه چې لبې پې کوي دا حقیقت دی چې پې لبې کوي وړه د دې ظالمانانو سره ډېر دي خو دې قوم له ورکوي نه دا ګودامونه ډک دي دې قوم له ورکوي نه زمونږ د چوکرو چار نه کېږي او دیو اصولو ته منیک دي نو زمونږ غریب خلک پسې چل کوي. دا ټول سیاستدانان دروغ وایي که هغه مسلم لیگ دي که پیپل دي او که دا تحریک انصاف ته قسم په خدای که څوک پکې مسلماني او یا پکې رښتیا وایي او د دې ځای نه چې موږ لیږلي که د دې ځای نه دا رشوت خوار هم دروغ وایي قسم په خدای چې دیو دروغ وایي دیو ځان له کوټې جوړې کړې
د ځمکې یې واخیستې موږ غریبه خانان یې تباه او برباد کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول ګرانی خوشته خو خدای پاک سره موډ سملی او اوګه پاسي دا ټول چې د زموږ عملونه دي. کوم کسان چې د څومره د جوبي په منځ کې کنه دا چې دومره د سر په منځ کې شون به هیڅ چل نشته. زه چې سره ما ګورنمنت نوکر ما هیل ډپارټمنټ کې صحیح ده خپل عملونه. تاسو څه ګڼئ عام غریب ولس ته تکلیف شته نن سبا نشته؟ غریب سړی 800 روپۍ دیاړي ده کنه یا 1200 ده. پاغه کې هغه د بجلی بیل ورکی که پاغه کې هغه د گیس بیل ورکی که پاغه کې واړه سبقونه وي ګرانی خو 100% ده. تو امام جی وړه ده کرشته دا تایم کنه چې تلی آسان دي ګران دی په وسنی دور کې ګران دی 200 روپۍ دیاړي ده 200 روپۍ او په 3000 باندې وړو بورای ده. نو غریب ته ډیره ګرانه ده. خبره تشته دا د ګاډۍ مزدوران دي د پیټي مزدوران دي سکه په دې چوکونو کې په ګرین چوک کې په لیشا چوک کې مزدوران اسې ناشي. اعلی چارواکو ته څه ویل غواړي؟ د غلام چې وړو د خپل ځای نصیب راوړي. خجی قدرمنو کتونکو نو د وړو سره دغه سي د چرګانو په ریټونو کې چې دین هغه ډیره زیاته اضافه راغلی ده. په سواد کې سره ریټونو دغه تم در رسو ماماجي دره ته وای څومره سیوا والے راغله د په ریټ کې د چرګانو یاره ډېر زیات راغلی دی. اصل مسله د دې پیلډ د دې د خوراکو د دې صدقه دی هغه نه راځي. اوس په څو چرګ میلاوي؟ اوس کم از کم په 750-800 روپۍ چرګ میلاویږي. 800 نه سیوا شته د 800 نه سیوا جودي چې خټي جو یا به یې باندې خو 800 روپۍ باندې سوره سیوا شول دا په دې تقریبا په دې هفته نیمه کې سوره سیوا شول یاره تقریبا 2.5 سګنه امام ماجد هر سیز ریټ سیوا شوی د غوخي ریټ څنګه روان دي؟ نو د غوښې خو لا پیل خو د ریټ ته په رژیم کې دا وټې لږ مال لخی اوس په یو میاشت نیمه پس بیا خپل زور ریټ ته خیږي. اوس خو لا خپل حال باندې دی. جی قدرمندو کتونکو په ملک کې رواني د ملاماتي ګرانۍ باندې دغه یو خصوصي رپورټ چې دی هغه ستاسو مخې ته کېښودو. یقین ساتم او خپلو اعلی چارواکو ته دغه یو غوښتنه کومه چې په دغه غریب ولس باندې لږ مهربانه شي. هسې نه چې بیا یو پلار راولګي او د خپلو بچو سره چې دی هغه خودکشي وکړي د دې مهنګایي د لاسه. هسې نه چې یو مور بیا خپلو بچو له زهر ورکړي او په خپله باندې هم د دغې مهنګایي د لاسه چې دی هغه ځان د خپل ژوند نه چې دی هغه لاسونه وینځي. نو یقین ساتم چې دغه اعلی چارواکي به په دغه غریب ولس باندې مهربانه شي. تر دې بل پروګرام پر الله کې اجازت ولې الله مسپارم د تل پاتې